وړوکی اختر د مسلمانانو د انتهایی اهمیت وړ تهوار دی، کوم چې د روژې د میاشتې په ختمېدو، د میاشتې په لیدو په ګرمجوشۍ، مذهبي عقیدت او احترام سره نمانځلی کیږي. څومره چې اختر را نږدې کیږي نو هغومره بازارونو کې د تیارو په سلسله کې رش زیاتیږي او هر سړی، زنانه او ماشومان د خپل ضرورت څیزونو اخیستو دپاره مارکیټونو ته ځي. د اختر په دې تیارو کې که یو طرف ته نوي جامې او دې سره تړلي نور څیزونه اخیستل یو لازمي جز ګرځېدلی، نو بل خوا د دې ورځې نمانځلو په سلسله کې د خوراک څښاک د اهتمام څیزونه هم خپل اهمیت کمېدو ته نه پرېږدي. په دغه خوراکي څیزونو کې میټایي او چرګان هم شامل دي. د اختر نږدې کېدو سره سم غره ته سمه بازارونو کې د میټایي او بسکټو د دوکانونو بهر سټالونه ولګي او د خلکو رشي چې میټایي اخیستو ته جوړي او 3-4 ورځې د کمېدو نوم نه اخلي. مټایي واسطه اختر ځان لپاره او ملک جامن دي او مټایي ده. ما مټایي واغسته د خپلو بچو لپاره، اختر لپاره، د مېلمنو لپاره، د خپل ځان لپاره. ګاونډیانو له به تې هم ورکوو د خیره سره، هلکانو جومات ته به تې هم راوړو. خو ډېره ګرانه ده، سودا ډېره ګرانه ده. دغه شان چرګان چېرته چې هم د چرګانو پنجرې موجود وي، هلته واړه لوی د چرګ اخیستو دپاره ولاړ په نظر راځي. او اوس خو پکې ډرای فروټ یعنې وچې میوې هم لوی رواج دی چې خلک یې په کور کې ساتي او خلکو ته ږدي. ډېر په ګڼ تعداد سره خلک راغلی دی، ډرای فروټ اخلي. د اختر ورځې شپې دي، اختر رانږدې دی او د دې وجې نه چې هر څه ډېر ګران دي، خو بیا هم د خلکو مجبوریانې دي. ډرای فروټ او نور چې کومې سوداګانې دي دا په ګڼ تعداد سره چې کوم دی دلته اخیسته کېږي. میټایي چرګان که یو طرف ته د اختر د ورځې او وروستو څو ورځو دپاره د مبارکۍ په وخت میلمنو ته وړاندې کېږي، نو بل خوا میټایي چرګانو او وچې میوې سټالونه او پنجرې په دې وجه هم آبادي چې دا دواړه څیزونه پښتانه پلاران، رونه، ماماګان هغه لوڼو، خویندو، خورزو ته هم ډالۍ کوي، کومې چې د څه مجبورۍ په وجه اختر لا د خاوند د کور نه پلار کره نیتلی. اختر د خوشحالۍ مقام دی، راغلم بازار ته مټایي مې واغسته، ځان دپاره، کور دپاره، د واده شوې خور دپاره مې واغسته. یو خور مې د واده شوې ده او بس خپل خپلوان ګاونډیان دي هغوی له مې واغستله د وس مطابق. اختر د خوشحالو نوم دی. نوي جامې او پیزار اچول دا خوشحالۍ یو په دوه کوي، خو په دې خوشحالو کې د غریبانو خیال ساتل د مالدارو دپاره دیني فریضه ده. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدر.